الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حاضرین علماء عوام مرګرو طلباء تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په دې ځای کې زمونږ د محترمو مرګرو بچو د حاجي رحمت علي بچي او د هغو ورېرونو نورو ماشومانو قرآن کریم اختتام ته رسولی و. هغوی موږ او تاسو لا په دې خپلې خوشحالۍ کې دعوت راکړی و. الله دې دا خوشحالي دوبالا کی، الله دې دوګنا کی او الله دې ورله نورم خوشحالۍ ورکي. دوه قسمه خلک یو هغه چې هغه خپل مرګري په غم کې شریکوي او ښادۍ کې هیري. دویم قسم هغه مرګري چې هغه غم په خپل سر باندې علي په ځان یې تېروي، ملګری نه خبروي او خپلې خوشحالۍ د خپلو ملګرو سره شیر کوي، د هغوی سره یو ځای کوي او ملګري په خپلو خوشحالو کې ځان سره یو ځای کوي. څنګه پهلوانان دوه قسمه وي،
یو هغه پهلواني چې هغه خپل دشمن راواچوي ډوګره پې ماته کي نو بیا یې نه پرېږدي تر هغې پورې چې خلکو ته خلاص کړی نه وي دویم هغه پهلواني چې خپل دشمن راوپرځوي شاوله ولګوي او بیا راپاسي او هغه ته وایي که بیا په پرځولو راځې نو راځه او پتون له ټس ورکړي دا دویم پهلوان دا صحیح پهلواني او صحیح طاقتوري دغسې ښه ملګری هغه وي چې هغه په خوشحالو کې ملګري د ځان سره شریکوي دینا لوی خوشحالي د یو مسلمان دپاره بسي چې د هغه په کور کې خوشحالي او د هغه بچی د الله کتاب وایي د الله کتاب ختم کي او په هغې خوشحالۍ کې هغه ټوله ورځ بلکې ټوله هفته ځان کړی منډې وایي خپل خپلوان ورسره یي رشته دار ورسره یي دوستان ملګري ورسره یي انتظامات کوي علما راغواړي عوام راغواړي چې راشئ زما خوشحالي ده او زما په خوشحالۍ کې تاسو هم زما ملګرتیا وکړئ ما سره زما په خوشحالۍ کې شریک شئ د یو انسان مقام او حیثیت په یو څو وجو باندې جوړیږي انسانان خو ټول انسانان دي که بادشاه دی هم انسان دی که ګدا دی هم انسان دی که زمیندار او دهقان دی نو انسان دی او که آقا او نواب او خان دی نو هغه هم انسان دی و د انسان مقام او د انسان حیثیت په یو څو څیزونو باندې جوړیږي یو دا چې د هغه خپل پرسنلټي د هغه خپل شخصیت د هغه خپل حیثیت لکه یو سړی دی ښه مالدار دی دولتمند دی هغه پرتوګ یو شان اچولی دی او کمیس یې بل شان دی د اړونې خپې چپلې په خای کې اچولي او د خای خپې چپلې په ګسه کې اچولي صحیح تړای تړلي او پسې کې د کیکاره زغي ورکړي نو که هر څومره لوی سړی نو خلکو ته هغه لیونی ښکاري او کمعقل ښکاري تر څو چې هغه خپل مقام خپل پرسنلټي او خپل حیثیت نه یې جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمانه چې به راتلل نو هغه به ښایسته جامې واچولې ځان به یې تیار کړ ځکه د هغه حیثیت د هغه مقام سره سړی ځان برابروي دویم د یو سړي حیثیت د هغه د متعلقاتو نه معلومیږي د هغه یاران د هغه دوستان د هغه ملګري نو که یو سړی د ډېر لوی حیثیت خاوند وي یو لوی مقام والی و د هغه یاري او دوستي د پوډریانو سره وي د هغه یاري او دوستي د چرسیانو سره وي د هغه یاري او دوستي د ناکاره خلکو سره وي نو خلق اغلا مقام نه ورکوي د هغه حیثیت نه جوړیږي او دی وجه وایي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه د سړي تپوس مکو د هغه د ملګرو تپوس وکړه چې ملګري څنګه دي فإن كان ذا خير فقارنه سرعة که د هغه ملګري ښه نو تو مور سره ملګرتیا وکړه په تلواره وإن كان ذا شر فجانبه تهتدي او که د هغه ملګري ناکاره وي نو بیا دې ځان وساته د خپل هم صحیح سړی نه دی ځکه د دوی سره ملګرتیا او دوستي ده
او د دې ډېر مثالونه قرآن او حدیث کې موجود دي. نو دویم د یو سړي حیثیت او مقام د هغه د متعلقاتو، د هغه د ملګرو، د هغه د دوستانو نه معلومیږي. دریم د یو سړي حیثیت د هغه د اعمالو، د هغه د کارونو، د هغه د کردار نه معلومیږي. یو سړی برید د بریښه خیرلی دي، ګیره دومره اوږده پرېښودې ده چې بډې ته رسي، تسبیح په لاس کې اوچتې اوچتې بډې والي، خو د هغه عمل، د هغه کردار، د هغه معاملات هغه صحیح نه وي، نو خلک وایي دی په دې تسبو خلکو له دوکه ورکوي. دا ګیره د دوکې دپاره پرېښودې ده، د دین د وجې نه نه ده. نو د هغه د وجې نه، د هغه د عمل، د هغه د کردار د وجې نه بیا هغه دین هم بدنام شي. د هغه کردار ته خلک ګوري، د هغه عمل ته خلک ګوري. نو د هغه عمل د وجې نه د سړي حیثیت جوړېږي او د سړي حیثیت غورځېږي. یو سړی چې د هغه خپل حیثیت، د هغه خپل مقام دی چې یو خوا حجره او بل خوا جومات، یو خوا دنیا او بل خوا دین، یو خوا رزق حلال او بل خوا ته عبادت، نو دا یو لوی حیثیت دی او دې نه لوی حیثیت بیا بل نه. یو سړی چې د هغه دوستان، د هغه ملګري، علمائی، دینداری، ښه خلکي، قرآن خواني، د قرآن والی، نو د هغې یو مقام او د هغې یو حیثیت جوړ شي. او بیا چې د یو سړي عمل، د یو سړي کردار هغه هم داسې چې هغه په خپلو بچو باندې د الله کتاب وایي، د هغې دپاره یو ملا ساتي، یو عالم ساتي، هغه ته وایي زما بچو ته د خدای کتاب وښیه، قرآن وښیه. ولې به داسې نه وي چې درې پیړۍ په دغه باندې رواني؟ یو زمانه داسې وه دا ملک د شرکیاتو نه ډکو، پیرانو په خلکو باندې پنجې خښې کړې وې، باطل پرست پیرانو، او هغوی ځان لا د خدای درجه او مقام ورکړی و. مرید ته به یې ستا د حال نه خبردار یم، ستا په حال باندې پوه یم. مریدانو به زمینداره کوله، کاروبار به یې کو، او پیر صاحب به راته، هغه به وي زما حصه راکړه، زما برخه راکړه. نه یې ګوډ کړی و، نه یې یوې کړی وه، نه یې لو کړی و، او نه بوچاړه تړلې وه، او خپله برخه به یې وړه، د هغه زامن او د هغه نوڅي به راتلل. او که چا به نه ورکول نو په هغه به یې روب غورځول، ځمکه در باندې اړومه، نه چیر ملنګانو، ملنګ سره به یې چیړمه، او خلک به یې یارول. یو زمانه داسې وه چې په دې ملک کې وړوکی به پیدا شو، نو د هغه بانک به په پیسو ویلی شو، د هغه په غوږ کې به اقامت په پیسو کېده، د هغه نکاح به په پیسو تړلی شو، د هغه غسل به په پیسو کېده، د هغه جنازه به په پیسو کېده، او د هغه خښونه به په پیسو کېدل. ناکاره مولیان، ناکاره پیران په خلکو یې پنجې خښې کړې وې، او څوک نه و چې هغه یې د عوام د دې خلکو نه خلاص کړي وو، بلکې د عوامو مال یې ځان له روا ګڼلی و.
او قرآن اندی شہادت کئی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ وایمان والو یقینا دیر دے پیرانو مولیانونا لیاکلون اموال الناس بالباطل خوری مالونا دخلقو بباطلو طریقو ویسدون عن سبیل اللہ خلق بندی دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا کتاب نے خلق بند کریو مال خور دولت خور اسوک نو چه دا خدای کتاب خور دلیو او خلقو دے صحیح لارا خور دلیو دا غی دا مال حفاظت کڑیو دا غی دا عقیدی حفاظت کڑیو یو سڑے اللہ پیدا کر بدی دور کی بدی صدائی کی چگا زما پلارو اگر موحیدین و پلارو اگر زمیدار کورن اینو پلاری زمیدارو نکای زمیدارو اور نکای زمیدارو دا خدای کتاب ازدکر پنجاب کی مکہ کی مدینہ کی دیوبند کی او بیار آگے دا خدای کتاب راواغس او کلی پا کلی او گسا پا گسا کرده دا خلق دے دا خدای کتاب راوالی پار کلی کی او کس دو کس دا آگا مرگری شو او آگا وقت مرگرتی آگا دیر مشکل آگا دیر گران آگا ذکر دا چاڑی سرسٹ مخلو پدی کلی کی دا حاجی غفار علی و دا حاجی رحمت علی دی والد صاحب جوسم جاندے دے و اللہ دی عمر کی برکت آ چاہی دا اترونا اخپلوان دا مرگری شو ار سرا او چاگئی با تقریر کو نو دای با وطناستو مرگری وو او بدی خواهش علاقه کی بگر زیدل ور سرا علماء عوام دا مرگری کی دل رس زیادی دل یو ڈالا جوڑی دا او دا قانون دے دا نر مرگری نرانی او دا بغیرت مرگری بغیرت ہے اگر تکڑا خلق اگر بہادر خلق اگر ایران لو میدان کیوں دے دل او دخلائی کتاب راغس دخلائی کتاب خلق تاو خود آگا سلسلہ روانا دا غی بچی دویمہ پیڑای رالا نوگو ماغا سی مضبوط او کلکو او سی دریمہ پیڑای را روانا دا غی ام دخلائی کتاب زدہ کئی دا سورا لوی خوش قسمتی دا چاہی ام دا قرآن کریم ترجمہ دا قرآن کریم الفاظ دا قرآن کریم مقاصد اغز دا کئی آغایم روان دی او شروع دی او نن منگا او تاسو لے دعوت را کرده اللہ دی کورنو گڑیر خیر او برکتو نوا چاہی خبرہ اصل کے بل سوا خبرہ زمان دے پختانو اگر داوے چدے دین پا مولا پا پیر باندے تالو چی مولا سکول او پیر سکول نو اگر دینو مو آئیو نا دین پا مولا پا پیر متالا بلکہ مولا پیر پا دین باندے اتالا زم مولای ما پا دین اتالا بل مولا دے گا پا دین اتالا بل پیر دے گا پا دین اتالا کبا دین پورا دے او صحیح روان دے نو دا آگا تابداریو کا او کنا پا دین صحیح نہ روان زمان عربان نو کاغا مولا دے او کاغا پیر دے اگا پیغمبر نشی کی دے آگا غلط باندے روان دے او غلط دے زمالت سے بکل کلوی نیس حجت ہے چکولی پنج پیر
شرع احمد قول احمد را بگیر د پنځپیري وینا څه دلیل نه دی دلیل شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه لاس کې ونیو او په هغې باندې روان شه د یو سړي نه دا تپوس وکړه ته د غم کې خادي کې زیارت لرځې قبر لرځې خیرات کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه کړی و که نه که رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و صحابه کرامو کړی نو دین دی او که هغوی نو کړی زما مهربان نو د ځان نه وله طریقې بیا مه جوړوه ما چې کوم آیاتونه لوستي وو هغې کې هم الله د دې ذکر کوي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و ایمان والو دننه شئ په ګاڼه د اسلام کې ټوله ادخلوا فی السلم کافة دننه شئ د اسلام په ګاڼه کې ټوله دانا چې سر دې دننه یو خپې دې بهري داسې نه چې خپې دې دننه یو سر دې بهري نه چې د اسلام په ګاڼه کې ننوځې نو بیا پوره وننوځه بیا به په هر څه کې د اسلام تابعداري کې د اسلام په لاره باندې به روانې دنیاوي معاملات دي او که دیني معاملات دي دا نه چې صرف دین دی او دنیا نه انبیاء علیهم السلام د دنیا کارونه هم کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدوري کړې ده او مزدوري هم د ښځې په مال باندې د پردی ښځې مال باندې مزدوري کړې ده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو مالداره ښځه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې هم زیاته وه او هغې پیسې ورکړې مال یې ورکړ نبي علیه السلام پې تجارت وکړ وروستو بیا واده شوی دی خو چونکې د هغې هغه دنیا او دین دواړه داسې بهترین انداز باندې وو چې حدیث کې راځي هغه بیا وفات شوی وه او چې کله نبی علیه السلام به ګډ پیسه حلال کړ یتربو بیا صدایق خدیجه نبی علیہ السلام چې با ګډ پیسه حلال کړ نو د حضرت خدیجې ملګرو له به ترې غوښه لېږله دا د نبی علیہ السلام دغه لومړی بیبي سره مینه وه ځکه هغې د نبی علیہ السلام په سخته کې ملګرتیا کړې وه هغې نبی علیہ السلام له لاس ورکړی نبی علیہ السلام له ټیک ورکړی و نبی علیہ السلام بیا هغه وفات شوی وه خو چې کله به یې ګډ پیسه حلال کړ یتتبع بیا صدایق خدیجه د حضرت خدیجې ملګرو له به د هغې نه غوښه لېږله خدیجه نه وه یې راکړې نن سبا خو نن به دې ملګری یې سبا به څه بل څه یې نن به دې دوستي کوي سبا به دې دشمني او عزت به دې علي چا چې در سره ملګرتیا وکړه هغه یې رومه ښه ملګری دا لوی نعمت دی چاله چې الله ښه ملګری ورکړي نو دا لوی نعمت او لوی احسان د رب العزت چې څوک بې پوهېږي چې څوک نه پوهېږي نو هغو غرضي هغو تر خپل مقصده پورې او بیا ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا کار هم کړی دین یې هم کړی خو د دنیا معاملات هم ډېر ښه چلولي دي او د دین معاملات هم ډېر ښه چلولي دي او داسې نر او بهادر سړی و یو سړی راغی نبی علیہ السلام ځوانانو سره ناست و او لا پیغمبر شوی نه و وحی نه وه راغلې سړی راغی وی په ابوجهل مې قرضه ده اوښ مې پې خرڅ کړی و او زما پیسې نه راکوي څوک شته نه چې ماله دې پیسې والي نبی علیہ السلام راپاسې وی راځه ورسره روان شو ابوجهل
کوڅه کې اواز وکړ چې هغه راووت د ګریوان نه یې ونیوی یا عدو الله د خدای دشمنه دغه باندې پیسې دې ونیوله نو ورکې ورکوله دنیاوي معاملاتو کې هم د خلکو په کار راته صرف دین نه و خو د دین یو مقام یو حیثیت یو ماډل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلوق ته وښوده هغه خود ساخته نه و هغه ته الله ویلي وو الله ورته رالیږل او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وی یکی اواز یو هغه له الله ملګري ورکړل خو ملګري د هغه په ملګري الله ورکړل الله هغه له جوړ کړي وو هغه ملګري یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي الله زه جوړ کړی وم او بیا ما له زما ملګري جوړ کړل فجعلهم انصاري و اصحابي نو هغه ما له الله زما سرګنای کړي ځکه په سرګنای سړي پټ مضبوطیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله ډېرې ښځې روا کړې وې په څلورو قسمونو کې عامو خلکو له څلور روا کړي دي او هغه له ډېرې روا کړې وې او د هغې وجه الله وایي لئلا اکون علیک حرج دې لپاره چې سرګنای به دې ډېري نو تا باندې به څه تکلیف نه وي او سرګنای سړي سره ودرېږي یو د پټکي خپلي او دویم د پنسي خپلي د پټکي خپل خانداني او د پنسي خپل د ښځې یا د مور د طرفه خپلي نو کله کله خاندان زه دا وینات شروع کي خو د پنسي هغه نه کوي ای ورسره ولاړي او ملګرتیا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ولا مرګري ورکړ او داسې مرګري و چې هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا که تاسو کې یو تن د احد غر عمره سره زر خرج کړي د صحابه کرامو یو ګوړي یو اوږې ته نشئ رسېدی ولې هغه یې مونځ کو موږ هم مونځ کوو هغه یې حج کو موږ هم حجونه کوو هغه یې هم عمرې کولې موږ هم عمرې کوو هغه یې هم خیراتونه کول او موږ هم خیراتونه کوو خو دا ولې که موږ د احد غر عمره خرج کوو د هغې کوړي ته نشو رسېدی ځکه د هغې ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه هغه سترګې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی و هغه نن ماله راوړه زه پې ټول جایداد ورکوم په هغه یوه سترګه باندې هغه لاس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوي وو هغه لاس نن ما سره ملاو کا زه پې ټول جایداد ورکوم ځان پې قربان وم د هغې مقام او د هغې حیثیت ځکه داسې جوړ شو زما یو ملګری و وی زما یو دوست و هغه به وایي چېرې د صحابه دومره لوی شان دی او دومره لوی مقام دی نو دا ولې هغې چې څه کول خو موږ هم کوو وی د شپې مې خوب ولیده یو چړایي دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاډي ته ناست دی او ګاډي پې بیایي په دې کې د ګاډي بریک فیل شو چې بریک فیل شو ګاډی په شا ځي اوس پرېوځي کندې ته صحابه کرام دي یو خوا بل خوا یې وکتل ګټې کتې چې ټیر ته کېدو او ګاډی ایسار کو ګټې نه صحابه را منډه کړه او دې ټیرونو ته سرونه اړم کړل او ګاډی ودرو وی ما چې دا خوب ولیده ما استغفار وی او زه راپاڅېدم چې رښتیا چې دی مقام ته څوک نشي رسېدی چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګاډي ټیر ته هم سر لاندې کوي او هغه بچ کوي داسې ملګري او دوستان وله الله ورکړل داسې محبوبان یې وله ورکړل چې هغه د لوی مقام او لوی حیثیت خاوندان وو ځکه د نر
ملګري نراني بیانو او داسې ملګري وو چې په یو جنګ کې صحابي په نبي علیه السلام لاس نیولی او یا ګزاره په هغه لاس لګېدلی د تورې خو د هغه لاس نه وکته شوی او راوي وایي رأیتو حضرت الله تشلا ما د حضرت الله لاس لیدلی و چې هغه شل شوی و بیا خو د هغه لاس نه وکته شوی داسې مینې وه د پیغمبر پاک سره او دې وجې الله ما او تا ته هم وایي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زما پیغمبر دې خلکو ته ووایه اعلان ورته وکړه قل زما پیغمبر ووایه اعلان ورته وکړه إن كنتم تحبون الله که تاسو د الله سره مینه کوئ فاتبعوني زما تابعداري وکړئ زما په قدم قدم کېږئ زما په لاره روان شئ یحببکم الله الله به تاسو سره مینه وکړي که تاسو الله خوشحالول غواړئ نو زما په لاره باندې راځئ که الله خوشحالول غواړئ نو زما په قدم باندې قدم دی که الله خوشحالول غواړئ ما چې څه کړي دي هغه وکړئ اوس لنډه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر زیارت ته تللی دی او که نه نبی علیه السلام د قبرونو زیارت ته تللی حدیث کې راځي كنت نعدكم من زيارة القبور ألا بدروها ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منې کړي وای اوله الا فزوروها خبردار د قبرونو زیارتونو لا زیا ځکه دا سړي ته مرګ یاد یو د دنیا نه بې رغبتي پیدا کوي چې د خاورو لاندې دی راغی زه به هم راځم د خاورو د لاندې یو سالک وایي وکم من صحیح مات من غیر علة وكم من عليل عاشين من الدهر ډیر بیماران سمودي پوری ژوند دی پراتی او ډیر غرمټ سار مړ پراتی وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر ډیر نو یعنی خاوندانو لخیسته شوي او خاون باندې د مرګ فیصله شوي ناوی جنایت نه پاتې شي مرګ خو په هر چا راځي نو مرګ ځان ته یاد کا قبر له ورشه دعا ورته وکړه خدای دې دې ویلي چې په هغې جنډې ودرو او په هغې باندې غلافونه واچو زموږ سیاسي لیډر هله لیډري چې هغه اول په داتاګک بخش کې غلاف خور کړي زمونږ وزیر اعظم او زمونږ مشر راغی چې د هغه کار د داتاګنج بخش نه شروع کېږي د هغه د زیارت نه و زیارت له ورشه خو د پیغمبر پاک په طریقه ورشه دا نه چې د هغه نه وغواړه خپله محتاج دی عاجز دی او د هغې وس نه رسي نو ته هغه ته وایي چې بابا زما امداد وکړه او تاغه ته وای چې رامدد شلو ځوانه د بغداد شاهي پیرانه او ما نیولې لمن ستاده تاغه ته وای پیر بابا په نکاح رامدد شي او راورسي سوره فرقان کې درې آیات کې الله د هغې عاجزي ذکر کوي الله فرمایي واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دای بغیر دا اللہ نا نور مددگارانو نیولا سوکے دا طبی ذمہ دار نیولا سوکے دا سرخوگی ذمہ دار سوک دا زیڑی ذمہ دار سوک دا مقدمو ذمہ دار الہ چاہتا ہوئی جگہ آجت پورا گئی آجت سر گئی دای ہوئی دا زمانگا ذمہ دار دے دا نیازہ ولے ہوئی انہ چیر ملنگانو الله وی واتخذوا من دوني آلهة
دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران نیولا لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولا غی شیئان ہیس شیئ ند اللہ زیه در کولشی ند اللہ لور در کولشی ادائی وی بابا لورشا درم لغوٹی ورکا زامن بدل در کئیو اچھے سو غوٹی دی ورکن دور زامن بیو اللہ وی شیئن ہیر شیئ نکرائی راوی ہیس شی پیدا کولے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی دا مرگ واقدار ندی دا جوند واقدار ندی دا پاسی دو دا قبرنا گورا سورہ صفحہ الفاظ دی زنوان دا خلائی کتاب ہوئی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی دا مرگ پر آگے زانے مرگ لنکڑیشا لولوی اولیاء کرام لولوی انبیاء علیہ السلام زانے مرگ نشل رکولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی چکلا مرض راگے دو وفات جام کے کانڈول کے اوپر پراتی وی او باغی وی لاس لندو پر مخبی راہ کے او حضرت وی اللہ انا للموت سکرات خبردار دمان دیر سختائی دی نبی علیہ السلام آنے وقت رہی اللہ انا للموت سکرات خبردار دمان دیر سختائی دی زاننا مرد شید رکولے ولا حیاتا وادار ندید جوند زاننا جوند شیدی رولے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا وادار ندید پاسے دود قبرنا کوریائی کرام وصرت سے دے وہی با قبرونو کی پراتو کاغی با باہر مرزی دے زمن خالق رالل زیارت لا روانیم سر چل دے بات بھی دی چھ بات رانا باسی سو بوئی تبا رانا لری کی سو بوئی مقدمہ آگر آلا ختم ہوا داستا کی دوا تزان تا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی وجداو دخلائی کتابی پرے خودے ہو دخلائی کتاب لے اہمیت نوار کرے او منگا ہم دخلائی کتاب آگا چاہتا پرے خودے ہو چاہتا نہایت کمزور ہے نہایت عاجز ہو نہایت کمزور ہے نو اگر دخلائی کتاب ہم آگا تاوالا کہ نو اگر خبرہ کولے شوا یو دل زمانگا یو طالب پولیس دیولے ہو زمان والی صاحب تاگا خط راولی گل جیلنا آ طالب چیزی دے شاکی دیولے ما سو جرم میں نہ کرے زمان والی صاحب جوار بسلا نو اگر تاریدار چیولی دوی جیت سنگا را گلے اگر وہ تاوی اگر زمان طالب ہم دیولے شاکی ہم دیولے اگر وجی اگوی نچی دے زد آگا شاگرد منگولی نیو منگو شاکی نیولے ہو زمان والی سے وردوی تا خودی راگا بادر ہو چھے من نلے نو تانیدار ورطا اولی جی وی اگر تانیدار اولی دے واگا من نلے دا واگا دیر بادر ہو زکا علم خو منگا اجزانو کمزورو تا پری خودے چاگل ہر چانے یری نو اگا صحیح خبرہ کولے شی کستازو علمو کا و زمازو علمو کا نو اگا با بیاد خلائی کتاب با چوئیو علمو کی نو اگا با خان تاو میلے شی اگا با نواب تاو میلے شی اگا با بادشاہ وزیر تاو میلے شی اگا با تویجی دا خبرہ صحیح دا دا اللہ کرم اور دا اللہ احسان دے چنم دا خلائی کتاب ارچ اجزا کو دا خان زیم دا خلائی کتاب ہوئی دا زمیندار زیم دا خلائی کتاب ہوئی دا بیزنسمین زیم دا خلائی کتاب ہوئی یا دا زمیندار زیم دا خلائی کتاب ہوئی دا انقلاب پا دی دنیا کی چارہ ہوستا یا شخصیتو یو جماعتو یو سڑیو
چې هغه دا انقلاب راوسته نن هغه خلک چې فتوی به یې کولې چې دی قرآن امیانو ته ښیي او په دې سړی کافر کېږي نن هغه مولیانو هم قرآن راغستی یکفرون کوي اگر چې نه ورځي والله ګډې وډې کله کله ووایي هم وایو هغه یې هم وایي د قرآن ختم لزو څه چل دی د قرآن ختم دی موږ به پکې بیان کوو تاسو خو به چېرته مولود شریف کوو مړه تاسو د قرآن د اختتام نه کله خبر وایي هغوی خو به وایي نن مولود شریف دی مولود شریف بیا مولود شریف نو مولود شریف له به روانو یا به یې نن مشاعره د هغې له روانو هغوی د قرآن د اختتام نه څه خبر نن هغوی له قرآن په لاس کې ورکړه دا د الله احسان و د الله کرم و چې قرآن راواغستی شي او نن قرآن زده کېږي آفرین دي په هغه بچو په هغه استاد چې هغوی نن قرآن زده کړی استاد ورته قرآن ښودلی زما خو نن اراده وه ما زه به اوږد بیان کوم عنوان په پرېوتو دی ماښام دی په دې لږ بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او چا چې دا پروګرام کړی دی تکلیف یې کړی زموږ ملګرو شمس العادي دي او نور پکې منډې والي دي الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي او الله دې موږ دغسې د قرآن په محفلونو کې یوځای کړي الله دې موږ ملګرو له توفیق ورکړي چې خپلې خوشحالۍ د ملګرو سره شیر کړي او په دې کې ملګري حصهدار وګرځوي الله دې زموږ د ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب یې زموږ نه رضا شي الله وایي ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې ځان یې خرڅ کړ دې ته یې نه کتل چې شپه ده او که ورځ ده ګرانه ده او که اسانه ده خو د الله رضا یې پرې واخېسته نو والله رؤوف بالعباد الله واه مهربان دی په بنیانو داسې بنیان چې هغوی ځان کړی او د الله رضا لي الله په هغوی خپلې مهربانۍ بیا کوي الله دې په موږ او تاسو باندې مهربانه شي او الله دې موږ د قرآن او سنت خادمان وګرځوي الله دې دا کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي دې ځای کې زموږ څه ملګري بیماران هم دي شهزاده صاحب بیمار دی نور ملګري بیماران دي د حاجي صاحب دي ترزیې او نور بیماران دي الله دې ټول له شفای کامله ورکړي او الله دې زموږ وفات شوي ملګري روڼه خویندې د هغوی آخرت ښایسته کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین